وړو کوالینا می ژوند سنا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو تاسو سره زنن یو بل مسله شریکوم. هغه مسله دا ده په خپل هم واوري او په نور ملګرو باندې هم دا ورواوري. که تاسو ته یاد وي نور ملګرو ته دا معلومه شي او دا غي په ثواب کې بس تاسو هم حصہ وګرځي. هغه مسله دا ده چې د سحر سنت مسله ده. یو سړی راشي جمع ولاړ وي نو دا د سحر سنت او کی کوینی کی په کم شکل او صورت باندې وکي. نو محترم او اسانه مسله ده. هر انسان چې سحر را پاسي نو اغله په کارداري چې اول وختي را پاسي او په کور کې سنت او کې بیا د جمع د پاره کور ته لاړ شي. دا بهترین سنت عمل له دا الله تعالی ته خوخترین عمل له دا غ بهترینه طریقه ده. خو زمونږ داخله ک اکثر را پاسي نو بس مخلاصم نیند جمعات ته الته او 10 کې نو لہذا ک جمعات ته لاړ شي الته بیا جمع ودرېږي نو دا سنت کولې شي کني شي کولې. نو محترم د سحر سنت صرف د نور منځونو سنت نه د سحر سنت انتهایی هغه ډیر اهم او ډیر تاکید سره په دې باندې هغه حکم راغلی دی. نو د سحر سنت انتهایی اهم دي. نو محترم تر دې پوری چې کله یو انسان راشي او جمع ولاړ وي نو دا سړی د سحر سنت کولای شي. کده دنه د جمع یو رکعت هم زی خیر دی لاړ دي شي دا د سنت وکي. کده دویم رکعت د دنه سورۃ الفاتحه او د سورۃ نزی بیا د هم سنت وکي. خو تر سو پوری چې د دویم رکعت رکوع راړول شي. مطلب دا چې کم از کم د سحر د جمع هغه یو رکعت خوراواړي نو کپیرنه رکعت نزی دویم رکعت رکوع راړول شي نو د دا بیا سنت کول شي. او کچر تر دنه دا دوانه رکعت قضا کیږي او امام تین السلام اړې د دنه جمع زی نو لہذا بیا د سنت پریګ دی بیا د په جمع کې شرکت وکي. د در لپاره دا ډېر لوی فضیلت او ثواب د جمع شرکت بیا د سنت دا پرې خوستل شي. خو دا یو مسله. دویمه مسله چې کله جمع ولاړ وي نو د سحر سنت دا په هغه صفونو کې وکي که بهر وکي. نو فقهای کرام لیکلي دي چې دا په داسې ځای کې وکا چې پتا باندې د امام आवाज نه لګي. خو نن سبا جمعتونو کې لاوډ سپیکر وي आवाज خامخا لګي. نو بهتره طریقه دا چې دنه په حال کې جمع ولاړ وي ته بهر برنده کې دا سنت وکا. او کچرته یو حال وینو لہذا د ستنې شاته وکا. او کچرته ستنم بګینی وینو داسې صف کې ودرېږي چې هغه د امام د صفونو نډیر زیات لري وي. په هغه صفونو کې سنت کول چې جمع پکې ولاړ وي خلک پکې د جمع د پاره ولاړ وي ته پکې سنت کې. نو محترم دغه صفونو کې ودرېدل دا ناخوخترین عمل د دین ځان اوساتي. او بل اخرنۍ مسله دا چې د هر سحر سنت د چا نه پاتې شو نو آیا هغه به د سحر سنت د جمع نفس کوي او کنه. نو محترم عند الاحناف زموږ مذهب دا دی چې د سحر سنت د چا نه پاتې شو جمع وکړله نو لہذا ورپسې د سحر سنت بنه کوي. دا سنت بس پاتې شو د سنت او قضای نشته دي. خو به هر حال بعض علماء لیکلي دي چې کله نور راوخي جن لہذا دار یا 2 رکعات نفل وکي نو امید دي چې الله تعالی به ته دغه سنت او ثواب ورکي. نو دا دغه سحر د سنت او مسله الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.